ډیر مرګري او دوستان په ټلیفون رابطه کوي چې یاره یو ګناه ډیره زیاته عامه شوې ده په مختلفو په دې ټول پاکستان کې تقریبا او ډیر خلک پکې گیر شوی دی او گیریږي لکه په دې بیان وکړي چې هغه د سود ګناه ده. واقعي سود ډیر لوی جرم دی. ما چې کوم حدیث تاسو مخکې ولوسته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم الربا یاکله الرجل، د سود یو روپۍ چې یو انسان اخري یو روپۍ د خدای پاک په نزد د شپږ دېرشو زناکارو نه زیات جرم لري. یو روپۍ درهم الربا یاکله الرجل، یو روپۍ د سود چې انسان خوري د خدای په نزد اشد عند الله من 36 زنیا، شپږ دېرش زناکارۍ نه د شپږو دېرشو زناکارو نه د خدای په نزد لوی جرم دی. شپږ دېرش کاره ته چې څوک زنا وکړي څونه به په الله خفه کېږي. په یو روپۍ د سود په خوراک د دې نه الله زیات خفه کېږي. ډېر خطرناک جرم دی زمارو. او الله پاک قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې څوک سود کوي هغې ته ما د طرف نه اعلان جنگ دی، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د خدای او د رسول جنگ ته ځان تیار کړي. مونږ خو د خدای پاک د ماشي سره جنگ نشو کولی، مونږ خو د الله د یو مچ طاقت هم نشو لرلی، مونږ خو د رب العالمین د یو معمولی غوندې ډغرې طاقت هم قسم دی که ولرو. او سوی د خدای د طرف نه اعلان جنگ او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنگ. سود خطرناک دی. د مونږ په دې وطن کې خصوصا خلک په دې موټر او موټر سایکلو کې ډېر زیات دي. لاړ بشي هلکه دا موټر سایکل لا باندې نه خرڅی که نه هغه پر ولاړي او خرڅوم په څو په 1.5 لک روپۍ په قرض عالم ګورې ښه پکې شتونو په ډېره خر 1.5 لک روپۍ راکړه نشته را سره پکې شتونو ډېره خر 1.5 لک شو پکې شتونو هغه موټر سایکل به دې وایي شټام به ورسره ولیکي چې تا باندې زما دومره کش میاشت پس په راکړې دومره موده کې به دا پیسې خلاصې. موټر سایکل چې څنګه کاغذونه ماغذونه والي خوا کې هم اقا سړی ورته وایي یا د هغه ملګري ورته وایي یا هغه یا د هغه ملګري یا لکه په دې څه کوې وایي دا خرڅوم پیسو ته مې جلد دی په مې نه خرڅې ولې نه خرڅوم در باندې په نغدو په څو په 1,00,000 په 1 لک روپۍ دا 1 لک والا موټر سایکل پرېږدي 1 لک یې واخېستې هغه خو ته خو 1,00,000 میلاو شو کار یې وشو لیکن چې هغه 2 میاشتې 3 میاشتې پس نیټه راشي څو به ورکوي 1.5 به ورکوي. سود شو شراء د ما باع په اقل د مما باع قبل بنقد ثمن هدایه کې راځي. د هدایې ګران متن دی چې یو شی د چا نه دې په قرض واخېسته په هغې واپس خرڅی د هغې نه په کم قیمت دا سود دی سود. او دې کې خو لا نن سبا مخکې خو به یې د موټر سایکل واخېسته نو د هغې نه پس به په بل چا خرڅه. اوس خو موټر سایکل نه دي نوم د موټر سایکلي او منځ کې کاغذونه اړی راړي چې کوم شی نقل کېږي د یو ځای نه بل ځای ته ځمکه او کور نه علاوه بل شي ابه اله چې والې اله به خرڅی چې قبض یې وکړي. دغه رنګې په شورومونو کې په پېښور کې او یو ځای بل ځای په شورومونو کې خلک ناست دي او سودي کاروبارونه شروع کړي. هلکه دا موټر د نه علم په قرضو پسو دا په 1,00,000 روپۍ در کوم د دومره مودې په نیټه هم په هغه سړي په نغدو 15 لکه خرڅ کړي نغدي 15 جیب کې واچي 15 په سود پاتې شي. دا یو لارې خلکو نن سبا د سود جوړې کړي. په بینک کې پیسې کېده پس एकदम په منافع دا مالا ګټه کوي منافع براله کوي پس پیسې پرتی دي او میاشت په میاشت نفع راځي دي وته نفع وایي منافع وته وایي اور دې اور خدای ته وګوره سود دې سود خدای ته وګوره دا الله او د رسول مقابله ده. خدای قسم کده خدای ماشي سره مقابله ده خدای او رسول سره مقابله کوي پیسې ګټي. قارون څه شو قارون قارون بس چل کو سود به کو یو به سود کو قارون دیم به په وزر کې کمې کو
دریم به سکاو میوه به غشتا لا جوړه بم نه ولا اونې به میوه نه ونیول اونو کې ولا میوه نه وا پارزانه به د 2-3 کالو پیشکی به واغې ته پارزانه او بیا به په خلکو ګرانه خرڅول هلکه میوه شته نه ساله علاوه چې میوه خو جوړه شي کنه د 3 کالو پیشکی له ظالمه پارزانه دا چل به کاو مال سوناو او خو وینځه غلامان او اوخان اسونا محل چې ځان لکم جو کړو د سرو زرو محل د سرو زرو ګلکاری په کړي وا هیره او جواهرات په لګولیو مال ډیر شو کنه چې مال کله ډیر شي بیا سړی په ځان نه کوي بیا مولا پسې کنځل کوي دا په نشه پکې راشي دې مال د وجه مدرسې پسې ګيري پسې پټکی پسې بس بیا نور مور مخکې شي موسی علیہ السلام ته خبره جوړه او موسی علیہ السلام ته او خدا ول جنې ولم سور موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کې تقریر کوي جنې ته پیسې ورکړه دونه پیسې در کوم الزام په لگاو خیر ټرین کړي وجه نه چې موسی علیہ السلام تقریر ته ودرېدو چې تقریر ته ودرېد جنې پاسه اے خلقا د دمه نه ویلې وې دا دماغه کې ماشوم دنه پیدا دی هاذن بل موسی علیہ السلام په نظمک او تختې دا اوس پیغمبر نه ګناه کم دی کی اخو دا ګناه نه معصوم او پاک دی به خدای پاک دا سو شو او خلقم ارقس ما خلق منافقین هم ته نه کانم دا سپ جنجال وړي بس موسی علیہ السلام فورا هغه خدای ته وې وستاد په هغه ذات قسمی چې د اسمانونو زمکه پیدا کړی دي رښتیا وایه رښتیا ده بس خدا ور پیدا وینا ما دروغ وی چا دته دا لمسون کړی دی وی قارون بس موسی علیہ السلام الله تعالی بس نو د رسوي غواړم خدای رسوي کا هلاکه کا پروردگارا ری بنگلې سره هلاک کا بس اخذ الله د طرف نه حکم د اختیارو وی خذ مکه اختیار می درکو وی زمکه رې کاګه سره د بیلډینګ او د بنگلې پز مکه در نشو سره د محل ورز مکه راخ کا او د چغه موسی معافی غواړم ما نه غلطی شو معافی غواړم وی رې کاګه زمکه راخ کا رسول الله مبارک فرمایي یتجلجل فی الارض مکه کتابی کی داس رو خطر روان دي دا الله مجيبه نظام دي کړ موسی علیہ السلام ته وی الله پاک اے موسی ډیر چغهونه والی معافیونه غوښتل رحم دې پیونه کو وی الله په مې الزام لګول وی سپیره بچی تا ته چغه والی ماته وانه والی کما ته یو چغه والی وا چې الله معاف مې بیا بنه کوم بخمه معاف کوم نو دا چې اوس دغه تعالی ما مصر ته قاهره ته نو بیا فیوم وتوي هغه ځای چې کوم دی د موسی علیہ السلام کړي هغه ته لاړو نو لار کې یو لوی دریابي وبوي سر بالکل سړک په غاړه یو زمونږ د دې تورنګزونه غټو داسې تقریبا یو 2 میله 2.5 میله یو لوی ګیر چا پیرز مکه د کلی دی په میانس کې وبدي د کلی په میانس کې سړک په غاړه بالکل سړک په تیر شوی دی او خلک راځي سیل لکه سړی چې د کبانو له یو دغه جوړ کی او جیل غونډه جوړ کی خدا وګد د 2 کیلومتر او د خو هم 1 کیلومتر ډېر لوی جیل دی او ترخیو بری زهر د دریاب ترخیو بدی پکې خوږی نه دی نه ما ته خلک وي دا هغه بهیره قارون ده دې ته بهیره قارون وي دا قارون محل او قارون چې هلاک شوی دی او دا هغه محل مکه راخره دی هغه دقه دی دې کې راخله دي او دا هغه په دې د دریاب ترخیو بروتی دي خې ترخیو بر جوړ زید ترخیو بدی چې نه پکې کب اوسې دی شي دا سسخه دا دریابي د تاریخ مالګیجن دریاب کې خو بیا هم کبانه کړه دا سه تاریخ دریاب 2.5 میل یو طرف ته میلیون میل بل طرف ته نه بخ کې دریاب شته چې هغه سره جنگیدل دي نه بل خوا سمندر دی چې هغه سره جنگیدل دي او غیر چا پیره په دې کلو کې خوګیو بدی او دا پکې تاریخ دریاب دا اقضه چې کم ځای کې قارون د موسی علیہ السلام سره ظلم وکړ او موسی علیہ السلام الله ته خدای راوي نه
سود ډیر خطرناک شی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حضور پاک چې درهم الربا یاکله الرجل اشد عند الله من 36 زنیا یو روپے د سود ته سوکري د خدای پني د شپږو 150 زناکارونه زیاته خطرناک ده. او یو بل حدیث باندې ویم الربا 70 جزءا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې سود او یای سه ده او یای سه او پټولو کې وړای سه صدا این کې هر رجل امه چې یو سړی خپل مور سره زنا کوي او بدعملي دا معلومه شو چې خپل مور سره او یا زلا بدعملي وکي یو سود ترسيږي. امون خلق وایو پیسو پیسو پیسا یا د خدای بندگانو په دغه پیسې بس سوکه چې قبر کې بیا عذاب ملاويږي آخرت کې عذاب ملاويږي اور کې پروت بچو لګټه یا د خدای نیک بخت نه پکاريږي دا بچي او دنیا کې الله وی د خدای د قران خبره ده زما وینا نه ده يمحق الله الربا ويربي الصدقات د سود پیسې به ختميږي برکت بني دا په یو قابل خوا په سخت مصیبتونو بدوزي او چې صدقه سو کوي چا سره خېګړه کوي چا سره تعاون کوي هغه به خدای برکت ورکړي په نور مال کې به خدای پاک برکت پیدا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج تلا نو دوه قسمه قوم ولید یو سړی ولید چې د وینو په دریاب کې روان وینې خټ کېږي دی پکې مینس کې روان دی او بل سړی د دریاب په غاړه کې ولاړ دی او کاڼي وته پراته دي دغه سړی په دې خټ کېدلو وینو کې را روان دی چغې وای غاړې ته راځي دا د غاړې سړی کاڼي رالی او خو مضبوطې پیولي او داسې رسۍ پیولي چې هغه په دې خولو لګي او چې په خولو ولګي کاڼي دومره تیزي چې دا سړی واپس د دریاب مینځ ته یوځي بیا لګیا دی غاړې ته روزي چې ځان بچ کی دی بیا بل کاڼي رالی و داسې مضبوطې ولي چې په داخله کې ولګي او هغه کاڼي دومره تیزي چې د دریاب مینځ ته را سړی ورسېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خو په لوی عذاب کې دا سړی مبتلا دا څوک دی؟ جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام وته وایي دا ستا د امت یو کس ما امت څوک دی؟ وی سود خور دی د قبر عذاب دی څنګه مړ شي او قبر کې به دغه سزا او بل یو قوم ولیدل چې دا غي غټه خېټې دي او لکه د شیشې غوندې دي د نخکاری او دنه پکې ماران دی او لړمانان دی په دې خېټه کې دنه ټکونه به لګي او د چغه وباسي. ما جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام ته چې دا څوک دی دغه غرق او کما شو وې دام ستاده امت سود خور دی سودونه چې کوي او د قبر عذاب دی چې ساتیو خېږي دا چل و سره کې زمارونو ډیر خطرناک ګر زه خو دې بیانونو لا زه په دې لال شم خلک به غواړي د مدرسو تقریرونه اکثر زینو کې مانه دا مطالبه کېږي یره جی مهرباني وکا په سود د بیان زمون په علاقه کې سود ډیر زیات رواج دی ډیر زینو کې مانه مطالبه وشي او ته پټیله پونو خلک وای او بار ملکونو کې ډېر خلک پاتې کیږي په بار ملکونو کې ال تسود روان غریبانان خلک محتاج ای اغه ته په سود پیسې ورکای او بیا اضعاف مضاعف ولا سود دا پیسې به مال میاش پس دونه او پس راکې او کمیاش پس تیرا په دوه میاش په دومره راکې و دوه منی په درې مې دومره راکې دا ګناه ده ظلم. حجۃ الوداع په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ بس وی سود زما د خپل لاندې پروت ته ختم نن نه پس بسودونه بالکل نه کوي او دا غترو حضرت عباس رضی الله عنه اب تجارت کو نو سود به پکې راته وی زما تر د عباس وی هغه چې څومره چا سره سودونه کړی دي هغه ورته پاتې سود بنه غواړي او چې چا سره پیسې دا هغه اصل سرمایه مو ته بخلي ده سودم بخلي سرمایه بخلي ده او نور خلک چې چا ته سودی کاروبار کړی خیر دغه وخت کې ولا آرام نو اوس آرام شو نو هغه اصل سرمایه واپس کې سود بنه غواړي. زمارونو سود خطرناک شی دی خدای ته وساته. رسول الله مبارک فرمایي سود ورکون کې اغشتون کې چې څوک پکې گواه دي دا گواهان
څوک پکې دلالي کوي څوک پکې وکیل دی هم سوا ټول په ګناه کې برابر دی الله دې د سود نه وساتي الله دې حلال نصیب کړي حلال دې خدای فراخ راکړي فراخ روزي چې وي خوشاله وي امداد به پکې خلکو سره وکړي تعاون به وکړي فراخ رزق وي حج له بلال شي عمره له بلال شي مدرسې سره جمعه سره امداد به وکړي الله فراخ روزي راکړي الله فراخ روزي راکړي خدای حلال روزي راکړي الله د حرامونو په امن کې استاد دې د حرامونو مړه تور کې